أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. دیزه کې د سورۃ یوسف دا 58 نمبر آیت ته 850 او د 14 پاره دویم رکو دیزه نو شروع کیږي او زمون په سورۃ یوسف کې دا 19 نمبر درس شروع کیږي. اول دغه آیتونو مبارکو چې کوم مونږ نن لولو به د هغې ترجمه واورئ داسې ده: وجاء اخوة او راله وروڼه یوسف د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه بس داخل شو یوسف علیه السلام باندې فعرفهم نو یوسف علیه السلام دا وروڼه وپېژندل وهم له منکرون او دا وروڼه د یوسف علیه السلام ناشنا ګڼونکي یوسف علیه السلام لره هغې نه پېژندو. ولما جهزهم هر کله چې تیار کړو دوی لره بجهازهم د دې هغه اسبابو نو قال یوسف علیه السلام وفرمایل ائتوني راولئ ماته باخین اغرور لکم چې ستاسو دی من ابیکم ستاسو د پلار نه دی الا ترون تاسو نه وینئ انی اوفی الکیلا چې بېشکه زه پوره پیمانه د خوراک ورکوم وانا خیر المنزلین او زه غوره د مهمان نوازو نه یم مهمان نوازی خور کوم. فإن لم تأتوني کچر تاسو رانوستو ماتا به آغا رور بنیمین نو فلا کیل لکم نبو استاسو د پارا پیمانا عندي زما سرا ولا تقربون او نو ما ته نږدې کېږئ. قالو دیوی سنراودو عنه زردا چې مونږ به مطالبه وکړو د هغه په باره کې اباهو د هغه د پلار نه وانا لفاعلون او بېشکه خامخا مونږ کوونکي یو دې کار لره. وقال یوسف علیه السلام وفرمایل لفتیانه خپلو خادمانو ته نوکرانو ته اجعلوا وګرځوئ بضاعتهم د دې هغه اسباب او پیسې وغیره فی رحالهم د دې په بارونو کې لعلهم شاید چې دي یعرفونها وپېژني دې لره اذا انقلبوا کله چې دي واپس شي الى اهلهم خپل اهل ته لعلهم یرجعون شاید چې دي بیا واپس راشي. دې پورې دا د دې آیتونو مبارکو ترجمه وه. یو واقعه روانه ده د یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام ته وزیر زراعت عهده یا وزیر خزانه عهده میلاو شوه. یو نیم کال هغه بادشاه و ژوندی و. یوسف علیه السلام په تعبیر او په تدبیر په هغې باندې دی غور فکر شروع کو عمل شروع کو. نو خلکو ته هم حکم وکړو بادشاه چې تاسو هم کروندې سیوا کې او چې کوم سرکاري ځمکې وې هغې کې هم ټول کروندې وشوې ټول هر څه وکرلی شو او دا ده چې بیا یوه حصه دا به د زناورو خوراکي او څه حصې به ستاسې او باقي به تاسو جمع کوئ. عامو خلکو هم جمع شروع شوه او سرکاري خو هسې مو هغه ګودامونه چې کوم دی نه ډک کړه بلا غلې چې کوم دی نه تیارې شوې پرتې وې د 7 کالو کې. 7 کاله بعد بیا قحط راغی ډېر انتهایي قحط. نو قحط خو راغلی و مصر باندې مو ګیر چاپېر علاقو باندې مو نو په مصر کې خو دي هغه تعبیر باندې عمل کړو نو دی خو پې قابو مونتی و د دې سره ټول هر څه پراته و د دنیا غلې وې چې د ملک هم سیوا کېدې دومره ډېرې غلې پرتې دي جمع کړي. 7 کاله کې چې غلې سړی جمع کړي هغه د دنیا شي هغه ټول پرتې وې. بیا ګیر چاپېر هم قحط چې کوم دی نو هغه رو روان دی په علاقو خورېږي. تر دې دومره سخت قحط راغی روایتو کې دا راځي چې خلکو سرمنې خوټ کولې هغې به چې اوبه به څښلې اډوکې به یې راغستل هغه به خوټ کول هر څه چې کوم دی خلکو سره نو ختم شو. خلک ډېر پریشان دي. غیر چابیر کم خلق ہو اغیر اورو
را شروع شو مصر ته دلته غلې پرتې وي یوسف علیه السلام د هغې باندې به غلې خرڅولې او هغې به پیسې راوړې چا به غلامان ګاڼه کړه چا به چې کوم دی نو سره سپین راوړو چا به څه راوړه او دی به له مناسب غلې ورکولې یو خروار یو پیمانه یو بوج دا غله به ورکوله او سیوا به نه ورکوله د کس په سر دا هر څه چې کوم دی نو راوړه دې طرف ته غلې د دې نه سیوا او هغه هم خلکو ته میلاوېدې غیر جابر خلق هم دای به گزاره کېده او دی خوا یوسف علیه السلام خزانه هم ډکه کړه داسې بادشاهانو خزانه یې ښه پوره چې کوم دی نو ډکه کړه او پوره پیسې یو څه بل څه دی جمع کړه نو یوسف علیه السلام دا رونه او یعقوب علیه السلام کنعان کې اوسېده هلته قحط لاړو هغې متاثره شو هلته غیر جابر په علاقو کې خبر شو چې په مصر کې یو بادشاه دی یوسف علیه السلام د بادشاه د وفات نه بعد بیا بادشاه شو دا عهده ورته میلاو شوه نو هلته یو بادشاه دی هغه ډېر انتهایي ښه سړی دی او ځان سره څه پیسې ټکې وغیره ویسې نو تا له چې کوم دی نو دغه درکوي غلې درکوي نو دیم پلار سره صلاح وکړه چې بابا جانه مونږ هم څه ټکې جمع راجمع کړو او لاړ به شو نو مونږ ته به هم چې کوم دی نو څه میلاو شي دي دا لس وروڼه دي دی صلاح وکړه را روان شو دلته راله یعقوب علیه السلام دا یوسف علیه السلام ناست دی یعقوب علیه السلام هغې ورته نصیحتونه وکړه چې لاړ شي ښکلې طریقې سره او بیا زما سلام پې ووایه په بادشاه باندې او ورته ووایه چې مونږ د انبیاو بچي یو مونږ سره لږ احسان وکړه ښه خلک یو زمونږ نیکیان ښه خلک تیر شوي دي نو دی وجې نه مونږ سره احسان وکړه نن سبا خو مصیبت دا دی کله که ته وایې چې مشران ښه خلک تیر شوي دي نیکیان ښه خلک تیر شوي د هغې طریقه راټینګول پکار دي دی وایي نه 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 هر یو سړی د خپل کار کوي دا قرآن کې م الله فرمایي چې کله یو سړی نیک دی د هغه نیکي هغه بچول هم چې کوم دی فایده ورکوي دنیا کې م ورکوي په آخرت کې م ورکوي الله تبارک وتعالی به هغه خلک چې نیکان دي د هغې خاندانونه د هغې بیبیانې د هغې بچي جنت کې به الله دې سره یو ځای کړي دا د دې نیکۍ هغه اثر دی یعقوب علیه السلام هم وایي چې ورته ووایه چې موږ د انبیاو بچي یو زموږ نیکیان انبیا تیر شوي د ښه ښه غټ غټ جلیل القدر ابراهیم علیه السلام هم دی نو مانه موږ سره لږ احسان وکړه موږ باندې هم تکلیف راغلی دی او که پیسې ټکې کمې راکمې دي موږ ته د غلې چې کوم دی نو پوره راکړه دی چې راله یوسف علیه السلام سره ملاقات وکړو نو یاد دا چې پخواني بادشاهانو په مخ باندې لپاسه یو نقاب اچولی و نو داسې هر چاته به ځان بادشاه نه ښودو بعضې خصوصي کسانو نه هغې ته به د مخ نه نقاب لرې کو یا دا وه یا دا وه چې دی ونه پېژندو ځکه ونه پېژندو چې دې کې وخت شوی و 40 کاله پکې تېر شوي دي اوس دغه رونه د هغې ذهن کې دا حاکم نشته چې یوسف علیه السلام بلا دومره لوی سړی او بادشاه او څه شي ځکه چې هغه دی نه جدا کېدو نو دی خو خرڅ کو غلام ته جوړ شو نو دی خو ذهن کې دا وه چې یا به وفات شوي دنیا نه به تلي او یا به چېرته غلام وي چېرته بیا د دې ذهن کې دونه غټه خبره څنګه راتله چې هغه د غلامۍ نه تللی دی او مطلب بادشاه شوی دی نو په دې ځای خبره یې ذهن کې نه راتله نو دې وجه نه نه پېژندو خو یوسف علیه السلام دی وپېژندل ځان یې ورته ښکاره نه کړو چې زه یوسف علیه السلام یم خبرې اترې ورسره چې کوم دی نه وکړې بیا دی ورته وی چې مو خو د انبیاو بچي یو چې ما در باندې شک راځي چې جاسوسان غوندې ښکاري وایي نه نه جی مونږ انبیاو بچي یو ښه تاسو بیا ډېر نیکان خلک یې شاهي مهمان نوازي وله ورکړه ښه خوراک ښه یو څه خار څه بل څه ورته وی تاسو روڼه سونه پلار مو دا ټول هر څه ورسره خبرې اترې وکړې جی مونږه 12 روڼه یو نو تاسو خو لس یې دوه کمزې دي وی جی یو کور دی او یو جنین زمونږ شرمخانو خوړلی دی یوسف علیه السلام یې ورته یاد کړو چې شرمخ خوړلی دی او هغه دویم زمونږ باباچان اوس نه پرېږدي د هغه په مینه ورته ګوري نو هغه چېرته پرېږدي نه وړوکی دی ویل ښه بیا ورته وایي زه داسې کار به وکړی دروغ خو نه وایه بیان سره راولئ زما کم شک دی به وباسئ
ابراوله او ګوره ما تاسو ته څنګه خپل من مستوب درکو دوه درې ځل د ایثار و او بیا تاسو دلته ارسولې دو زما دا خېګړې معمولی دی زکه پیسې چا سره لګي می نو زدا دغه نه ساتم زول پورار سور کوم نو تاسو به داسې کار وکړئ چې خپل خبره رښتینی کوي او چې موږ د انبیاو بچي دروغ نه وایو چې راځي اندن ور خپل رور بیان سره راولي چې کوم رور دي تاسو د پلار تاسو رور دي د هغه براولي او قرآنونه وستو ګوري بیا مال خپل رانشي بیا مال خپل نه راځي بیا تاسو دروغ وایي او نه بس تاسو لپاره پیمانی وای سید چې مونږ چلاړ شو مونږ بخپل پلار چې کم نه را رضا کو او د خپل رور براولو اگر کو هغه منینا لیکن مونږ باندې مينتونه کو یوسف علیه السلام هم بیا داسې وکړه چې دی واپس روانې ده نو خپل خادمانو ته وی د دې دا پیسې چې کومې راوړې دي دا د دې په دې بارونو کې واپس کېږده دا په دې کې کېږده چې دی لاړ شي او د خپل ارسه وپېژني نو واپس به راشي دا ولې دا دې لپاره چې دا دې وپېژني چې او دا یوسف علیه السلام ډېر ښه سړی دی زموږ نه پیسې وانهغستې یوه دویم نمبر دا ده چې دا د انبیاو بچي دي نو شاید ذهن کې دا راشي چې دا د دې نه چېرته په غلطۍ راغلي دي نو ارام یې خودي نه کوي خامخا به دا خبره یې مجبوره کوي درېیمه دا ده چې دې سره به هلته پیسې نه غریبي ده هغه ته خپل هر څه معلوم او بیا قحط هم راغلی سبعینه نو دوباره به دا پیسې راوړي او بې راشي او درېیمه دا ده چې دا د مروت نه خلاف ته چې سړی د رور سره ملاو شي دونه موده پس او هغه محتاج یې دې ته پیسې واخلي رور چې په سخته کې په کار رانه شي دا بیا سرور شو نو دې وجې نه ایمان سخته راغلې ده او په هغه سخته کې م زه د هغې نه پیسې اخلم خو ځان یې ورته نه ښودم د الله د طرف نه یو حکم او یو امر او حکمت وکړي چې لکه له ځان بلا نه ښکاره کوي او نور یې ورسره پټ احسان کو چې دا زما وروڼه دي هلته مې بابا جان ناست دی هلته مې خاندان دی نو ولې د دې نه پیسې واخلم هغه پیسې وله په دې واپس کړي او دارنګې دین دغه پیسې چې کوم دی واپس به راوړي ځکه چې دای ذهن کو دا نشته دې ارامې نه کوي د انبیاو بچي دی بیا څنګه ارامې کوي او بله دا ده چې څوک دا اعتراض وکړي چې یوسف علیه السلام د بیت المال پیسې کېښودې نو دا د هغه د شانه نه ده چې هغه د بادشاه شي او هغه د بیت المال پیسې په دې انداز باندې هغې لاسې ورکړي نه د هغه ذاتي پیسې به نه وي خامخا په خپل ذاتي پیسو کې به حساب کو داسې نشي کېدی چې هغه د قوم یو روپۍ چې کوم دی نه خرابه کړي صحابه کرامو چېرته دا چل نه دی کړی انبیا خو د هغې نه اوچت مقام دی به څنګه دا کار وکړي چې بیت المال پیسې چې کوم دی نه په داسې طریقې سره ولګوي نو معنا دا ده چې دا پیسې وله ورکړې دی واپس شو لاړه او چې کوم دی نه خبره دا پیسې ولیدې پلار ته بیا خبرې اترې وکړې انشاءالله هغه ځای نو بیا وایو خو دغه ځای پورې دا واقعه مونږ بیان کړه دی آیتونو مبارکه وګورئ وجاء اخوته او راغلل وروڼه یوسف د یوسف علیه السلام چې دا داسې وروڼه حلاتي وروڼه د پلار نه یو صرف پلار سره شریکو په دې کې فدخلوا علیه نو داخل شو دی په یوسف علیه السلام فعرفهم دی وپېژندل دا دی یوسف علیه السلام دیو پیژندل وهم له منکرون او دی یوسف علیه السلام دپاره منکرون ناشنا ګڼونکي نه پیژندو ولما جهزهم هر کله چې تیار کړو د دې لپاره بجهازهم د دې اسباب د چې کوم سامانو هغه تیار کو نو قال وتونی راولی ماتا بیاخین خپل رور لکم چې ستاسو دی من ابیکم ستاسو د پلار نه دی الا ترونه تاسو نه وینئ انی اوفی الکیل چې بېشکه زه پوره پیمانه ورکوم وانا خیر المنزلین او زه غوره مهمان نوازی والی یم یعنې تاسو ته ما کوم مهمان نوازي درکړه تاسو هر څه ولیده فإن لم تأتوني کو چېرې تاسو رانهوستو ماته به دغه بنیامین یعنې تاسو باندې زما شک کېږي تاسو دروغ وایئ نو معنا دا چې تاسو به خامخا راولئ نو کو رانهوستو نو فلا کیل لکم نه به ستاسو دپاره پیمانه عندي زما سره ولا تقربون نو ماته نږدې کېږئ نن خو زما سره نږدې په شاهي کمرو کې کېناستی او بیا به نه کېنئ نږدې کېږئ هم نه قالو دی وی سنراود عنه زر د چې موږ به مطالبه وکړو د
هغه مبارک اباه داغه د پلارنا وتبوایو چې بابا جان دې مونږ سره پریدا وان لفاعلون بشکم خامخا کون کیو دې کار لر چې خپل ورور چې هغه ابراولو وقال يوسف عليه السلام فرمایل لفتيان خپل خادمانو ته اجعلوا وګرځوي کېک دی بضاعتهم د دې چې کوم نه هغه بضاعتهم د دې هغه اسباب چې کومه پیسې وغیره دي فی رحالهم د دې په سورلو کې د دې په بارونو کې لعلهم يعرفونها شاید چې دی دا و پیژني چې دا هو هغه پیسې دي چې کوم مونږ وړي دي الى اهل اذن قلبوا الى علم کله چې دی واپس خپل حال ته لعلهم يرجعون دې لپاره چې دی بیا واپس شي چې واپس بیا راشي ایمان پاتې نشي ځکه چې بیا خو بغیر د پیسو راتلی نشي دې پورې زمونږ دغه درس اختتام کیږي او دا درس زموږ ختميږي دینه بعد به ان شاء الله بیا وایو چې دی پلار ته لاړ د بیا سو شو پلار وته سوې او دی بیا سوکړو او بیا واپس رااله لکنه په کومه طریقې سره بیا رااله هغه ان شاء الله نور درسونو کې وایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين